قرآن دی عیسیٰ حضرت بی بی مریم پاک دامنی ذکر کئی، عیسیٰ علیہ السلام نبوت ذکر کئی، دی عیسیٰ علیہ السلام پاک دامنی ذکر کئی. مرزا لعین عیسیٰ علیہ السلام بانے تومت دا شرابی لگئی، دا آغا پا مور بانے تومت لگئی. زمائی عزت مند یو طرف تا دا مور دا پارا خاون ثابتی، بل طرف تا دا مور دا پارا چکم دا مور سلسلہ دا نصب دا پاغی بانے اعتراض کئی. اعتراض دا سی کئی زمائی عزت مندو، آغا اعتراض ناشنا اعتراض کئی، دیر خطرناک اعتراض کئی. اعتراض دا کئی چی دا مور دا طرف پی کمی نیگانے وے ام کسبیو زناکار خزے وے، دا پلار دا طرف پی کمی نیگانے وے ام کسبیو زناکار خزے وے. ماو تا غافل پراتو لک مخ کی مسلو کو بے زمائی عزت مندو اگا خطرناک قدمی اچت کو بے زمائی عزت مندو زماؤ استاد امور حضرت خدیجت الکبرا پی عزت باندی ڈاکوا چولا بی حضرت خدیجہ زمائی عزت مندو دا غیبہ رکھی رکی زمائی عزت مندو دیو رکی ساروی داس شپا میں تیرا کڑیں لیکن حضرت خدیجہ چراغلی و ماسر شپا تیرا کڑیں زمائی عزت مندو حضرت خدیجہ یاد اکڑا ستاو سما مور خوی ندا یاد اکڑیں زخیران دائما بازی مرگرو تمنگوی بائیکاٹو کئی دا قادیانینو سرا نو بائیکاٹ اگیوی تاسو منگتو ہے چی بائیکاٹو کئی ولی بائیکاٹو کم عجیبہ خبر دادا سوک سما مور کنزی سوک سما پلار تا کنزلو کی سوک سما خزاو کنزی سوک سما لورو کنزی سوک زما خورو کنزی زاغ سر سلام کلام پر دما اگا مرزا لعین دا محمد رسول اللہ اگا پاک دامن بی بی زما عزت مند چچا لنبنے مخت نبوت لی دلے دے چہرے نبوت باندے دا چا لنبنے نظر لگے دلے حضرت خدیجت الکبرا چاچڑوں بنے پیغمبر علیہ السلام تا پس نبوت نا تسلی ورکڑے دا حضرت خدیجہ دا چاچے پیغمبر علیہ السلام تا مال ورکڑے حضرت خدیجہ دا چاچے خپل زان سپارلے حضرت خدیجہ دا دا چا دا وچنا چے اللہ دا پیغمبر علیہ السلام سلسلہ دا نصب جاری کڑے حضرت خدیجہ دا مرزا لعین دا بھی نکاح خدیجہ شپتی رکھو ساروی دا سشپا میں تیرہ کر لکا حضرت خدیجہ چرس من غافلوں لگ مخ کی مزل کئی مرزاوی د شپی خدای راضی زما کٹ تما سر زنا کئی مسلمانانو وے سمے عزت مند منگ باجوڑ تلاڑو یو پنجابے باجوڑ تلاڑے باجوڑ کی د زرگرے دکان چھوڑو کڑے رہے التا سمے عزت مندو خلقو دیو دو مرگرو سر باس کو علماء ورطوی اجرا دا نبوت چھ نبوت جاری دا نبوت سلسلہ بندان دا پدی باس کو ور سرا بے سمائی عزت مندو مرگرو منگ ورطا التاس ورطا سنویلے وی منگ ورطا زکا سنویل چاہ سنو چی چرتا شر جوڑ شی چی چرتا شر جوڑ نشی دارلوم حقانیہ کی دا درے درجے طالب علم دے کور ترالم خوری وعدہ شوی دا پلاری مسجد کے امام دے کور تا خورم راغلیں رورم پچوٹے راغلیں خور ورطوی رورا تا صحیح مسلمان شا اگر تی دا قرآن حافظ دا مدرسے طالب ما سنگ صحیح مسلمان شم ورطوی رورا احمدی مسلمان شا پر رب کعبے قسم زماؤستا کور ترادن نشیو موتا تی خبر نہیں پدی موجودہ حکومت کی چھ سمر زڑا ورتے ملاو شوی وردا دی موجودہ حکومت کی دا دا مندر پجارین دا دا مندر جوڑون کی خلق دا چی مندر جوڑی پہ اسلام آباد کے اوزاغ مولی سیبتم ویما قاترو کا چی کم از کم دا مذہبی وزارت نے استفاع ورکا کم از کم دمرا خون کا عاشق رسول نامر پزان اخیدا او یو طرف تا چی کم نے بے سمائی مندو عجیبت دلائل ہوئی نبی علیہ السلام تا عیسیان رالل آغا عیسیانو لنبی علیہ السلام پا جماعت کی زیور کو مسجد نبوی کی زیور کو کاش چتا تدا پتوے چا آغا عیسیان راغلیوں آغا پہ حیثیت دا ملمنو راغلیوں اپا حیثیت چی نبی علیہ السلام بلا خبر دادا چی زمائی عزت مند ادھے اسلام ابتدائی طور دے داغین پس اسلام چکن دے حکم راغلے کفار نجستی دابا مدینی تدن نکی گی نبا مکی تدن نکی گی کاش چتا ذہن کی دا خبری موجود ہوئے صرف دا مندر دا پارا دلائل بیانے دا مندر دا پارا پا پاکستان پا سرزمین باندے دین دوانو دا پارا مندر جوڑا ولو دا پارا ایمانم خرسے پٹکیم خرسے
ګرم خرڅې د خپل وزارت بچ کولو دپاره د خیر و وفادارۍ کولو دپاره د پیغمبر سره غداري کې د پیغمبر د عاشقانو څخه غداري کې په رب کعبې قسم د اسلام یو تاریخ راوچت کا چرته د مسلمان په سرزمین باندې تا وګوره زما عزتمندو چرته کافر ته اجازت نشته چې هلته دې مندر جوړ کړي پاکستان د لا اله الا الله په نوم باندې آباد دی د لا اله الا الله په نوم باندې آباد وطن کې د مندر جوړولو اجازت نه شریعت ورکوي نه عقل ورکوي نه د پاکستان اوسېدونکي ورکوي بیا زما عزتمندو یوازې دا نه سموده مخکې د ګورداسپور بارډر د ګورداسپور د سیکانو دپاره چې کله د هغې لاره کولاوېدله هلته وزیر خارجه داخله شاه محمود قریشي تقریر کوي چې 400 مندره به جوړوي عمران خان 400 مندره به جوړوي 400 مندره به جوړوي د سیکانو دپاره به چې کوم دی زما عزتمندو د سیکانو دپاره په څو ورځو کې دننه دننه چې کوم دی روډ هم جوړ شو د هغوی دپاره هغوی د سیکانو مکه او مدینه دا په پاکستان کې ده ای بې خونده ای بې رنګ او بې غیرت او طلاقي کاش چې تا دا خوله دغه وخت کې ګونګه شوې وې ته د سیکانو د بامبړانو چې کوم دی تشبیه د مدینې منورې سره ورکې او ستاسو د درود شریف عالم چې ودرېږي په دې پوهېږي هغه د درود شریف والا صاحب هغه د درود شریف والا ته خدای خاطر وکړه کم از کم دا درود شریف پرېږده یار د درود شریف بل اوس ورته چې کوم دی یو ورته مشاهدین یو چې کوم دی هغه د مسلم لیگ نون سینیټر ورته وایي یا د مدینې د ریاست نعره پرېږدئ یا سود پرېږدئ دا دې ته نه دی تیار چې زه ورته وایم چې سود به پرېږدو مدینې نعره به لګو اوس زما عزتمندو مونږ او تاسو چې کومو حالاتو سره مخ یو دا حالات زما عزتمندو ښه نه دي ورځ په ورځ باندې زما او ستا نه نیکان د دنیا نه روان دي او یاد ساتئ دین چې ختمیږي دا د مدرسې په ختمېدو نه ختمیږي دین چې ختمیږي د مسجد په ختمېدو نه ختمیږي په الله قسم دین چې ختمیږي باندې ختمیږي ما او تا چې د علماو سپکوالی کوو علماو ته سپک ګورو علماو ما او تا ته آواز وکړو راځئ ما او تا ته آواز وکړو راځئ د پیغمبر عاشقان ځان نه جوړ کړئ د محمد رسول الله د ناموس پروانه د ځان نه جوړه کا او راځه د پیغمبر د عظمت دفاع وکړه ما او تا په هغه وخت کې زما عزتمند علما پرېښودل نن ما او تا نه علما روان دي چون چون کر علما روان دي د دنیا نه زما او ستا لوی لوی بزرګان د دنیا نه روان دي دنیا چې کوم دی ختمېدونکې ده نبی علیه السلام 1400 کاله وړاندې یو جمله فرمایلې ده یذهب الصالحون الاول فالاول نیکان به لاړ شي یبقى حفالة كحفالة الشعیر نبی علیه السلام فرمایي بیا به چې کوم دی ګنده سړي به پاتې شي بوس به پاتې شي لا یبالهم الله بالة الله به د دوی پروا هم نه کوي زما عزتمندو الله به زموږ او ستاسو پروا نه کوي نن کو دا دنیا آباده ده دا د دې طالب علم د وجه نه آباده ده دا دنیا کو آباده ده دا د دې ملا د وجه نه آباده ده تاسو باید دا ملا چې کوم دی د کوم ځای نه راغلی دی د دې ملا کردار سره زه راځه 1400 کاله وړاندې به ما او تا نظر واچو نبی علیه السلام به د کور نه توخه واخیستله لا وړی په غار کې به د الله عبادت به کو خلکو د بوتانو عبادت کو نبی علیه السلام د بوتانو عبادت نه کو یو رب عبادت یې کو الله ورته نبوت ورکو د نبوت نه پس الله قرآن ورکو هغه نبی علیه السلام قرآن واخیسته دار ارقم کې خلکو ته قرآن وښوده د حجاز په بازار کې به ګرځېده خلکو ته به آوازونه کول مرۍ کې به رګونه راوتل د ګرمۍ په حالت کې به ګرځېده خیمو ته به ورته خلکو ته به آواز کو ای خلکو راشئ لا اله الا الله وایئ کامیاب بشئ خلکو ته به ویل قرآن وایئ خلکو ته به ویل زما تابعداري وکئ خلکو چې به ومنله کامیاب شو چې چا ونه منله ناکام شو د حجاز په بازار کې ګرځېدو خلکو نه برداشت کوله مولا دی پیغمبر سره چې کوم دی پیغمبري طاقت ورسره علوم د نبوت خلکو ته ښوده قرآن خلکو ته ښوده د الله وحدانیت خلکو ته ښوده یو الله ته خلک رابلل
خلکی دشمنان شو قوم قبیلې له خلک رالل ترلی خلک رالل ورته وی دا وراره دې پوه کا چې زمونږ د بوتانو نه قلار شي رالی ورته وی تره ته وی تره ورته وی بچیا دا د قوم قبیلې سرداران راغلي تا چې کوم دی د دوی خدایان مه چیړه ورته وی ای تره که ماله په یو لاس کې سپوږمۍ راوړي په یو لاس کې چې کوم دی نور راوړي او ما ته بیا ووایي چې دا خبره پرېږده بیا هم زه دې ته تیار نه یم نبی علیه الصلاة والسلام تره ته وی که زما د وجې نه ته پریشان یې کاکا جانا زه به ستا نه لاړ شمه نبی علیه الصلاة والسلام ته تره وی نه زه تا سره ملګری یم بچیا ته د خپل رب دعوت چلوه نبی علیه السلام شاه بیبي طالب کې 3 کاله نظر بند شو خپل خپلوان قوم قبیله ورسره ده ماشومان ورسره دي هغه ماشومان جړاګانې کوي انګولا کوي پریاد کوي د خوراک څه نشته د څښاک څه نشته قوم قبیلې والا څوک نه راځي ملاقات یې نشته چا کره تګ نشته څوک ورکره راځي نه څوک پې څه اخلي نه څوک پې څه خرڅوي نه هغه ماشومانو د ونو پاڼې وخوړلې بیا نبی علیه الصلاة والسلام د طایف په وادیو کې 3 میله کاڼي برداشت کړل د الله دین یې خلکو ته بیانو 3 میله خلکو په کاڼو باندې ویشته کله په ملا لګېدلی کله په سر لګېدلی کله په اورې لګېدلی کله په ملا لګېدلی کله په شا کله په سینه لګېدلی حضور مبارک پسې ماشومان ورپسې کړل په رب کعبې قسم زما او ستا کلي ته لیونی راشي هم څوک ورسره دا سلوک نه کلي ته زما عزتمند مسافر راشي څوک ورسره دا سلوک نه کوي زما او ستا آقا انعامدار سره د چا د مخه چې کائنات آباد دی لولا محمد لما خلقتک پیغمبر علیه الصلاة والسلام نوی پیدا حضرت آدم ته الله وی ته مې نوی پیدا کړی هغه محمد رسول الله چې الله ورته آواز کوي یاسین والقرآن الحکیم هغه محمد رسول الله الله ورته آواز کوي یا ایها المزمل الله ورته آواز کوي یا ایها المدثر الله ورته آواز کوي طه الله ورته آواز کوي والضحى واللیل اذا سجى الله آواز کی والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې دا هغه تذکره کوي انک لعلی خلق عظیم هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې الله آواز کوي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني الله آواز کوي محمد رسول الله الله آواز کوي عزتمند وما محمد الا رسول هغه محمد خلکو په کاڼو باندې ویشته زمکې دا منظر لیدا اسمان دا منظر لیدا جبریل کتل میکائیل کتل اسرائیل کتل اسرافیل کتل د اول اسمان پرشتو کتل د دویم اسمان پرشتو کتل د دریم څلورم پنځم شپږم اووم د عرش مقربې پرشتو دا ننداره کتله غرونو کتله دریابونو کتله حشراتو کتله جناتو دشتی خلکو کتلا پر رب کعبې قسم زمکې جړل اسمان پرشتو جړل چې د محمد رسول الله په نزبین وجود کاڼي وریږي زما عزتمندو دا نندارې کتلې اوس به ته وایې چې د دې مولا د هغې سره څه واسطه ده پیغمبر علیہ السلام په دار ارقم کې خلکو ته قرآن خود تکلیف برداشت کو دا مولا ستا په جماعت کې ناست قرآن ښیي ته ستا کنځلې برداشت کوي تی مور وکنځي تی خور وکنځي تی لور وکنځي زما جرم څه دی زما جرم دا دی چې ستا بچی د دې جوګه جوړ کړم چې ستا جنازه کې ودرېږو د جنازې لمونځ وکړو دا جرم مې دی تاسو وایئ دې مولا پټکې په سر کړی د دې طالب په دې پټکي کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د جسد نه چې کومه وینه وتې هغه پکې پرته ده د دې مولا په دې پټکي په دې ول کې د امیر حمزه پرې کړې شونډې پرتې دي دا د پټکي ول اسې نه دی جوړ شوی دې کې د حضرت سمیه قرباني پرته ده دې کې د حضرت فاطمه نهري پرتی دي په دې کې د حسنینو ټوټه ټوټه وجود پروت دی په دې کې زما عزتمندو د امام ابو حنیفه رحمه الله د جیل نه جنازه ورته پرته ده په دې کې د امام احمد ابن حنبل په بدن چې کوړۍ لګېدلې هغه پرتې دي داسې نه جوړ شوی دا پټکي دا ول دا علما چې تاسو دوی بچو ته دا پټکې په سرئ دا پټکي دا ول د دې نه نه جوړ شوی دا ول هر ول کې د پیغمبر علیه السلام او د صحابه کرامو قربانۍ پرتې دي نبی علیه السلام نهرې تېرې کړلې نبی علیه السلام نهرې تېرې کړلې
خېټه پورې کاڼي وتړل د خندق په موقع صحابي راغی د الله محبوبه لوږې بې حاله کړم خپل لمن یې اوچته کړه الله د الله محبوبه خېټه پورې مې کاڼي تړلي حضور مبارک ورته خپله اوچته کړه 2 کاڼي تړلي دي ما ورته خېټه پورې کاڼي تړلي نم دې تړلي زما او تا د چا په ډک مجلس کې ویلي چې ستا لور ته طلاق ستا لور ته طلاق او زما محبوب علیه الصلاۃ والسلام ته د دې امت دپاره ویلی شوي د دې دین دپاره ویلی شوي دي زما او ستا اکابر علماء دیوبند قاسم انانوتی رحمت الله علیه باندې د غدار فتوا ولګېدله زما او ستا اکابر عبید الله سندي رحمت الله علیه 30 کاله جلا وطني تېره کړله نن چې دا تاسو دلته ناست یې او ستاسو په دې علاقه کې نن د قرآن دا درس کېږي په رب کعبې قسم د دې استاذ دا داستار چې کوم ولونه دي په دې ولونو کې دا ټولې کړۍ شامل دي دا د محمد رسول الله د داستار طرف لګېدلي د دغې قربانو نه پس تاسو دا مدرسه آباده ده نهرو نه پس دا دستربندي جوړه شوې ده د پیغمبر علیه السلام بچو قربانۍ ورکړې د نبی علیه الصلاۃ والسلام جگر گوشو حسنینو قربانۍ ورکړې د کربلا په میدان کې د حضور مبارک هغه پاک نسبین نسیح ټوټه ټوټه شو د هغوی د بدن نه وینه ووتله دې باغچې ته میلاو شوله د طالب په دې داستار کې ډېر دا سبق پروت دی دا داستار اسې نه جوړېږي نن دې داستار پسې چې خلکو راغستې ده دا زما عزتمندو د هغه وخت نه راغستې ده چې کم وخت کې دوی بوتان نبی علیه الصلاۃ والسلام مات کړل کم وخت کې چې یهود نبی علیه الصلاۃ والسلام د مدینې منورې نه جلا وطن کړل زما عزتمندو هغې وخت نه د دوی دا دشمني د دې داستار سره شروع ده په دې ملک خدا داد باندې زما عزتمندو یوازې دا نه چې د پاکستان 1601 کې د واسکو ډي ګاما په مشرۍ کې د بمبئی په ساحل باندې انګریز رالی د 1701 پورې محنت کړی 1702-3 کې الله شاه ولی الله رحمت الله علیه پیدا کو شاه ولی الله رحمت الله علیه پړون بنی سل باندې د پارسی زبان کې د قرآن ترجمه ولیکله علما وی ما د علماو نه اورېدلي کتاب کې مې کتلي نه دي مشران نه مې اورېدلي انګریز اونیو هغه لاس او هغه ګوتې پې ماتې کړې کوم ترجمه لیکلی 1740 کې انګریز ته څلور گورنرۍ میلاو شوې 1762 کې د شاه ولی الله رحمت الله علیه د دنیا نه لاړی بیا زما عزتمندو بیا د شاه ولی الله رحمت الله علیه سوي د انګریز خلاف د جهاد فتوا ورکړه 1792 کې د سرنګا پټن په مقام مسلمانانو جهاد وکړو یو جرنیل غداري وکړله او زما عزتمندو مسلمان ته په ظاهر باندې شکست میلاو شو 1815 کې رنجیت سنگھ د پنجاب گورنر مقرر کو 1856 کې تحریک آزادی شروع شولا 1861 کې زما عزتمندو د دارالعلوم دیوبند لپاره مشوره وشوله 1866 کې د دارالعلوم دیوبند بنیاد کېښودلی شو انګریز ویلې دا خلق خپل غلامان جوړوم دا ملک خپل غلام جوړوم د دې دپاره هغوی ریسرچ وکړو نو 3 څیزونه ورته په لاس ورلل 3 1 نمبر باندې د دې خلکو د مولا سره تعلق ختم کا په 1 نمبر باندې دا خبره وه چې د دې خلکو د مولا سره ربط کټ کا مولا نه بدزونه کا تا ته یې مړه د دې مولا څه کار دی دا مولا تنګ نظری دی دا مولا په ترقۍ کې رکاوټ دی دا مولا د زړې زمانې خبرې کوي ما ویل او ماله اے بی سی نه راسي ماله سی ایټیکیټ نه راسي ډي او جي ډاک نه راسي 2 1s are 2 مینه دې زده کړی 2 2s are 4 2 3s are 6 2 4s are 8 2 5s are 10 دا مینه دې زده کړی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دا مینه دې زده کړی زما عزتمندو ټیک ته چې دا مینه دې زده کړی خلک کوي دا مولا د ترقۍ په لار کې رکاوټ دی چې 2-3 ټکي انګریزي زده کړی بس دا چې کوم دی د ترقۍ والا دی موږ وایو په رب کعبې قسم علماو ته او تاریخ مخې ته پروت دی پیغمبر علیه السلام صحابو ته قرآن ورکو نبی علیه السلام اعلان وکړو ان الله یرفع بهذا الکتاب اقواما فیضع به آخرین په دې قرآن باندې به خلک ترقي کوي په اے بی سی به ترقي نه کوي کله چې مسلمان قرآن ویلې مسلمان ترقی کولا
کله چې مسلمان ABC شروع کړله مسلمان د انګریز غلام شو. کله چې مسلمان قرآن ویلې انګریز د مسلمان غلام، یهود د مسلمان غلامانو. ابو بکر صدیق خلافت کړی. ابو بکر صدیق له د ایلیفینټ سپیلنګ نه ورته، ابو بکر صدیق له د امبریلا سپیلنګ نه ورته، ابو بکر صدیق له 212 نه ورته. عمر فاروق په 22.5 लाख مربع میل باندې بادشاہت کو. هغه الحمدلله رب العالمین زده کړو. هغه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم زده کړو. هغه زما عزتمند قل اعوذ برب الفلق زده کړو. هغه قل هو الله احد زده کړو. هغه قل اعوذ برب الفلق زده کړو. هغه قل اعوذ برب الناس زده کړو. زما عزتمند هغه 1 2 3 4 5 نو زده کړو. ترقی کړي و صحابه کو نه وکړي. تاسو راته وایي کړي و کو نه وکړي، کړي و کو نه وکړي. صحابه چې ترقی کول هغه قرآن زده کړو، علوم نبوت زده کړو، الله قر ترقی ور کړو. من قرآن پرې خودو، علوم نبوت هم پرې خودل. ما او تا چې په بچی باندې ډیر اعلی تعلیم وکړو، څومره اعلی تعلیم می په وکړو. SP می ته جوړ کو، DSP می ته جوړ کو، انجینیر می ته جوړ کو، پروفیسر می ته جوړ کو، ساينسدان می ته جوړ کو. نو ټیکنالوژي ایجاد کړله، سرنګونه ویستل، جهازونه پاوا کړل، سمندر کې بیړۍ روانې کړلې، لیباټرۍ جوړې کړې، قسمه قسم ټیکنالوژي برآمد کړله. پر رب کعبې قسم د ټول محنت دا صرف د خېټې محنت دی. دا ټول محنت د څه شي دی؟ د خېټې دی. د خېټې نه علاوه پکې بل څه نشته دی. راځئ منګ او تاسو زه اکثر ځینو کې دا خبره کومه، څومره مشران ناست دي بې ادبي دي، معافي علماو نه بخښنه غواړم. دا د دې لپاره نه وایم چې تنقید کومه، د ځان دپاره وایم چې دا ماته ضرورت دی. زه په دې خبره سوچ وکړم، د ځان دپاره دا خبره کوم چې زمونږ او ستاسو په دې محفل کې څومره خلک ناست دي، پلاران یې د دنیا نه تلي، مور یې د دنیا نه تلي. هغه شفیق او مهربانه پلار، کم شفیق او مهربانه پلار چې د ده لپاره باد باران زول طوفان برداشت کاوه، دله به یې روټۍ را پیدا کوله، دا به پخپله به یې سړه روټۍ خوړله، دله به یې ګرمه روټۍ را پیدا کوله. دا بار ملکونو ته چې کم خلک تلي تر دوی نه تپوس وکئ، 3 څلور ورځو سړی روټۍ خوري. او دلته بچو له ریالونه راولېږي. زما عزتمندو بچي پې دلته مزې کوي، مزې. دلته د ایسي کمره ته پروت وي، خو چېرته د پلار د زندګۍ کتلي دي چې د هغه د سعودي په دې ځمکه باندې، د دوبۍ په دې ځمکه باندې، په دې سړکونو باندې تارکول خورئ؟ تا چېرته کتلي دي؟ نه. هغه شفیق او مهربانه پلار چې ګوډ به یې کو، تاله به یې روټۍ راوړله، پخپله به یې شلېدلې جامې وې، تاله به یې نوې جامې راوړې، پخپله به یې پیزار شلېدلی و، تاله به یې نوی پیزار راوړو، پخپله به یې جیب کې خرچه نه وه، تاله به یې خرچه در کوله، پخپله به یې چې کوم دی بالغ سر ته نه و، تاله د نرم بالغ غم کو، پخپله به یې پکې نه و، تاله به یې د ایسي غم کو. هغه پلار چې د دنیا نه لاړی، تاسو کې ما ته څوک ووایي چې روزانه زه د پلار قبر لزم ورته ودرېږم او دعا ورته کوم؟ نشته دی څوک. جمعه په جمعه څوک ځي؟ نشته دی څوک. اختر په اختر یو په دې پوهېږئ، اختر ګل دلې پکې شته، پوهېږئ که نه؟ زما عزتمندو دا ستاسو بچي چې تاسو د خپل پلار او مور سره کم سلوک کوئ، دقه به دا تاسو سره کوي. او بیا زما عزتمندو ته وایي څه بچي باندې تعلیم حاصلوم، حاصل کپي. د دنیا تعلیم منې نه دی. من علما څوک د دنیا د تعلیم نه منې کوي، زمونږ علما څوک د دنیاوي تعلیم حاصلولو نه نه منې کوي. موږ مدرسه کې چې داخله ورکوم هم ورته وایي په ده باندې دنیاوي تعلیم څه ناسه وکړه. د دې دپاره نه وایو د دنیا په تعلیم کې ترقي نشته. ته وایې ترقي پکې شته، جهاز یې اوچت کړی دی، سمندر کې بیړۍ روانه کړې ده. او ما ته وایي ملا صاحب د زړې زمانې خبرې کې زوړ داستان بیانې، زوړ داستان بیانې، پرېږده دا خبرې. ماډرن دور دی، د ټیکنالوژي دور دی. زه د خپل پلار په خپله رخصتوم، ما ورته ویل موسټ ویلکم راشه. جنازې ته ودرېده، نیت یې وتړو، لګې شو 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10. الله اکبر. دویم تکبیر کې لګې شو APPLE ایپل BALL بال CAT کیٹ DOG ډاګ. الله اکبر. بلکې لګې شو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. الله اکبر. به سلام وګرځاو او ملا صاحب توی دا پلار په خپله رخصتومه قبر ته ورکوشو دی غوږ کې ورته وایي مای ډیر فادر ګډ بای.
تو کار کیږي راته ووایي کار کیږي چې پې نه کیږي پیسې پې ولې ورکوئ پیسې پې ولې ورکوئ بچی پې ولې زندگی تباہ کوئ دا بچی چې کله سکول ته ځي د جامې صفا د پیزار باندې چې کوم دی زما ماشومه لور چې کله سکول ته ځي مور ته وایي دا بوټان هله پالش کا د پالش نوم هم نه ورځي مور ته وایي دا هله مالش کا او زما عزتمندو ماشومه بچی چې کوم دی څه وایي دا هله پالش کا صفا جامې ورته واچوي لیکن دا معشوم چې کله مدرسې ته رالیږي ته چې کله رالیږي جامې خیرنې پیزار خیرن مخ خیرن پوزه رابېږي کومو جامو کې چې کټ کې میتیازې بېګا کړې وي هغه یې چولې او راشي مدرسې داسې نه ده یار چرته یو مور داسې شته چې هغه وایي زه د خپل بچي به روزانه صفا سوتره لمبوم جامې به صفا ورته اچوم سر به ورله غوړوم چې پورې کوم په دې نیت باندې چې دا زما د رب کتاب ته کیني او په ده باندې به زه خپل ناراضه خدای خوشحاله وم ما ته وایي ملا صاحب مدرسې ته مې زوی ولېږه را وتښتېده ستا د دې بچي دپاره د شپې څومره جړا کړې تا د دې بچي دپاره د الله نه غوښتې څومره ده وایې څومره دې غوښتې ده د جماعت د امام سره دې نالګي ده او خدای به مې زوی عالم کې قسم دی کوی عالم کې د مسجد د امام سره دې نالګي ده او زوی به مې حافظ شي حافظ به شي خو په دویمه ورځ به یې ږیره خرولي قرآن به ورته نه یاد ساته دم به دم خو چې د ملا خدمت یې کړی د عالم خدمت یې کړی د مدرسې خدمت یې کړی د مدرسې د طالب خدمت یې کړی پر رب کعبې قسم الله به د پیغمبر دیدار هم نصیب کوي کور کې به بچي علما پیدا کوي دم به دم دمتوب به کوي خود عالم قدر به پسله کی الله به کور کې علما پیدا کوي تهجد گزار به تبلیغی به امیر صاحب به اجي صاحب به او شپې به چې کم نه د نیمې شپې راځي د جومات چابینې به ورسره وي د جومات په ړومبني سب کې به ودرېږي اذان او اقامت به کوي خو د ملا سره چې نالګي په خدای قسم نه به د پیغمبر دیدار نصیب کېږي او نه به یې بچي نیکان جوړي آنکھو دې کا حال درته بیانوم زه ډېر ګرځم زه ډېر زیات ګرځم ما ته دا ټول حالات معلوم دي چې چېرته لاړ شو بلې پوه شي چې ګورو فریاد 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 زما عزتمندو دا زما اوس دا چې په دې خپلو بچو باندې کړېږو زما عزتمندو د دې وجه څه ده ما او تا د علماو نه قدرې کوو علما د الله خاص خلق دی علما طلبا دا د الله خاص خلق دی او د علماو نه زیات بې وسه څوک دي چې ته کنځلې کې هغه سلام وګرځوي الله دا ټوله مجمع وبخي د شپې را پاسې روا ستا د محبوب علیہ السلام امت ته الله دا معاف کا جنازې ته ولاړ وي دعا کوي اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا بیا چې کله ستا قبر ته ودرېږي دعا وکړي ای خلکو دعا وکړئ چې ښه سړی و ښه ورته پته لګي چې د سړي بچی نه و بیا مو یې ښه سړی ووایه ورته د دې علماو نه تاسو نور بسئ نور څوک یې زما عزتمندو چې درته ووایي الیکشن دپاره علماء پس روان اوسئ دا د ملا صاحب د الیکشن خبرې کوي مړه چې درته وایي د ختم نبوت دپاره نو بیا د ختم نبوت د دفاع لپاره څوک نه وي هلکه مندر جوړېږي د مندر فضایل شروع شي ولې نبی علیه السلام په زمانه کې چې کوم دی مندر یې نه وی څه او په هندوستان کې مندر یې نشته څه اول د جوماتونه نشته څه د هندوانو ملک دی خو جوماتونه پکې شته نو څه مطلب ستا په نس باندې جومات او مندر یو شی دی ستا په نظر کې جومات او مندر یو شی دی کاش چې عقل خو زمونږ او ستاسو کار کولی مسلمانانو مونږ او تاسو ډېر لوی دور سره مخامخ یو زه تاسو ته کم کم داستان بیان مونږ یو ښځې پسې ورلو مونږ ورته ویل ته د مسلمان د کور نه واده شوي راځه مسلمانانو کور ته مونږ به تاله کور هم والو ستا د روټۍ د چای د اوبو د هر څه انتظار به کوو هغه یې وجړل وي زما د واده 13 کاله وشو 13 کاله 13 کاله د قادیاني د بسترې زینت د مسلمان بچی جوړه شوه د هغې په ایمان باندې ډاکه واچولی شوله
اوس ما ته ده ووایي قیامت کې د الله په دربار کې الله ته ودرېږي خدایه زه خو نه وم خبر خو دې مسلمانانو خو ما ته د سره دا ویلي نه دي چې دا کافر دی ستا نکاح نه ده خاطرې د قادیاني په بستره کې تېر کړل وایه څه به جواب څه جواب به الله له ورکوو دا علما دي چې خپلې ډیوټۍ پوره کوي ښه تا ته آواز کوي ستا په ایمان باندې ډاکه پریوزي مسلمانه بیدار شه ما او تا د خپل څوکیدار چې کوم دی قدر نه کوو زما ستا څوکیدار د مسجد امام څوکیدار دی د مدرسې استاد څوکیدار دی د پټکي خاوند څوکیدار دی او په خدای مې قسم وي دومره لوی وفادار څوکیداران دي چې د شپېتو کالو په عمر کې په ګولو باندې سوری کو بیا هم خپله څوکیداري نه ده پرېښې کو د اتیو کالو نه زیات عمر کې په چړو باندې وو او غلبیل الله له ولېږو هغه شیخ سمیع الحق په الله ته یو فریاد کړی الله د داسې معاشري نه رالم چې هلته څوک د پیغمبر د داستار لاج نه ساتي څوک د پیغمبر د مصلی خاطر نه کوي څوک د پیغمبر د مسند حدیث خاطر نه کوي الله ته به یو فریاد کړی حضور مبارک به ساقی کوثر به جام د کوثر د آب کوثر د حوض کوثر په غاړه څکلی وي نبی علیه السلام ته خو به د دې امت یو فریاد کړی د دې امت نه خو به ورته یو ګیله کړي چې حضور ستا هغه امتي چې تا وله خېټه پورې کاڼي تړل هغه امتي چې د چا د خاطره تا د حجاز په بازار کې مرۍ راوتې وې هغه امتي چې د چا د خاطره چې کم نه ته خلکو په کاڼو باندې ایشتې تا برداشت کړی د احد په میدان کې غاښونه شهیدان شو چهره مبارکه د کړۍ پکې دننه شولې چهره مبارکه دې زخمی شوله نن هغه امتي روان دی ستا د علماو نه چې کوم دی لاس اخیستی بل طرف ته روان یار د مردان والا او شیرګر والا سوال درته کوم تاسو د قاسم مولانا صاحب نه زیات چې کوم دی تاسو په دې مردان کې د شیخ قاسم صاحب دامت برکاتهم العالیه په شانتې بله هستي شته تاسو په قسم سره ووایئ چې د چا مخ ته وګورئ سړي ته پې خدای ور یادېږي د دغې خلکو دپاره تاسو داسې خلک پرېښودل او بل پسې روان شوئ د چا د پلار د کرامت چې ټوله دنیا ګواهي کوي د چا د ولادت چې جنازې ګواهي کوي موږ او تاسو هغه پرېښودل او چا پسې روان شو مولوي صاحب وایي د الله نومونه ورځي د الله نومونه ورځي خو د پیغمبر سنت روزانه لیټرین کې غورځوي تاسو ماته دا ووایئ زما عزتمندو دومره پویه دومره دینداره کس الله اکبر کاش مونږ وایو که چېرته داسې مونږ په علاقه کې وی مونږ به پیسار اخیستلی او په سر به یې ګرځولی چې الله زمونږ په علاقه کې تا داسې خلک پیدا کړ تاسو خو ډېر لوی خوشقسمته خلک یې چې الله تاسو له داسې علما درکړي دي داسې پاکان او اولیا درکړي چې د لرې لرې ځای نه خلک راځي د هغوی دیدن لا د هغوی لاس کل خلک ښکلی ښکلی د هغوی پیزار خلک راخلي خپل سعادت یې ګڼي هغه سپینګیری به چې کوم دی په کومه ورځ چې د الیکشن ورځ تېره شوله هغه به په دې اړه کې څه ویلي چې الله ستا په دې ځمکه باندې نن د علماو داستار ښکته نه شو یاد ساتئ دا داستار چې په سر باندې پروت دی دا د پیغمبر علیه السلام د نسبت داستار دی او ما او تا نسبت څه پېژنو هارون رشید رحمت الله علیه یو سړی رالی داسې په ترخ کې پیزار نیولی دی موزي دی وس ورته وایي دا د چا دی وی دا موزي د حضور مبارک دی وی مالی راکه وی 10 اوښان به راکوي ورته وایي 10 اوښان به درکمه موزي ترې واخیستلې او کس ته یې دله 10 اوښان ورکه زبیده ورته وایي د کاکا زویه زما د طرف نه وله یو غلام ورکه دا به چې کوم دی دا غلام به وله دا اوښان سره چا ورته ویل په مجلس کې هر رنګه خلک ناست دي وی د حضور مبارک په چې کومه زندګي ده په هغې کې د دې موضوع تذکره نشته دا کمې چې تا ته او وایي ما ته پته ده چې د حضور نه دي خو د حضور نسبت یې وسوله کاش چې ما او تا دې ته کتلی چې زما د دې ملا صاحب په سر د حضور د نسبت پټکی پروت دی هارون رشید صلی الله څه وایي زما عزتمند بله څه وایي نبی علیه السلام ورته خوب کې راځي هارون رشیده زما د نسبت لاج دې وساتو ما سره به جنت کې ته ګونډي جنید بغدادي به نوم اورېدلی دا پهلوانو دا مولا طالب نه و کشتي به یې کوله پهلواني به یې کوله د بادشاهي وخت سره د ده یو تخت لګېدلی و خلکو به دله یو عزت ورکاو
بادشاہ په دربار کې د یو خاص ته کورسۍ وه څوک د ده نه مقابلې نه و دربار ته یو سړی رالی شونډې وچې بدن یې کمزوری وی جنید بغدادي له په پرزولو ورځم بادشاہ راوغوښتو ورته ویل دا ته چې کومې خبرې کې په دې کې ګورې هر رنګه نقصان راځي خوږېدل پکې راځي مرګ او جوبله پکې راځي وی هر څه مې قبول دي خو پرزولو باندې ورځم خلکو ویل جنید د مقابلې له څوک پیدا شو یو ورځ وټاکلی شوله د دنیا خلک راجمع دي میدان لګېدلی دی د دنیا خلک راجمع دي میدان لګېدلی دی کله چې زما عزتمندو جنید او د دې کس په منځ کې چې کوم نه کشتي شروع شوله جنید ورته دونه بدلی را بدلی دی وخت کې ورته دا سړی وایي جنید غوږ را نږدې که یو خبر درته کومه پهلوان نه یمه پهلوان نه یمه خو یو خبره یاد ساته چاته سوال نشم کولی زما نسبت د رسول الله مبارک د خاندان سره دی بچی مې نهر دي بانه مې دا جوړه کړله چې ته به راته ځان راوغورځې نو ماله به خلک انعام راکړي زه به خپلو بچو له څه یو سمه جنید ته پته ولګېدله زما د آقا د نسبت نوم یې واخېستو ځان یې راغوزار کو جنید باندې خلکو سلام هم پرېښوده نبی علیه السلام ورته وایي جنیده زما د خاطره دې ځان راغوزار کو ما د دنیا ولایت درکړله عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه ته یو سړی رالی نبی علیه السلام ورته خوب کې رالی ورته ایران کې یو سړی دی تاجر دی او باغه باندې زما سلام وایه سلام او ورته وایي چې جنت کې به ته زما ګاونډي عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه شاګردانو نه تپوس کوي ورته وایي دلته څوک دا پلانکې نومې تاجر شته ورته وایي او شته دی ورته وایي چې موجوسي دی هغه ورته وایي ټیک ده بله ورځ بیا حضور مبارک وله خوب کې رالی بله ورځ څادر ورسه یې واغېستل روان شو شاګردان استقبال ته راوتي د دنیا استقبال وله خلکو کو علماو خلکو استقبال کو نن چې چېرته یو شرابي کبابي ایم این اے را رواني مونږ تاسو هغې ته چې کوم د استقبال توسو قسم دی دا طالب د استقبال قابل دی چې د په لاس کې زما د رب کتاب دی د ده په سر د حضور مبارک د نسبت والا داستار پروت دی مونږ د خان حجرې ته لاړ شو ځان راته ښه ښکاري د خان په کومه صوفه کې چې هغه سره سپي کیني ما او تا کینو مونږ وایي د خان حجرې ته تلي خان څه د غلو ګډورې دی خان به چاله څه ورکي قسم بالله د ناستې وړ خو دا خلک دي چې د اسمان فرشتې ګرځي دوی پسې د ناستې وړ خو دا خلک دي چې د اسمان فرشتې ګرځي او د دې علماو په مجلس کې ناستې لپاره د اسمان نه فرشتې راځي دا ناستې وړ دا خلک دي چې دا تاسو ناستې د الله د دین خبره کېږي ګیر چاپېر اسمانه پورې فرشتې ناستې تاسو ته پته نه لګي زما عزتمندو ناغه ور چې کله لاړې استقبال وشو شاګردانو سره خبرې اترې وشوې دمه را دمه شو تپوس کې پلانکې تاجر جي پلانکې تاجر شته دی ورلې یو لویه منډۍ ده دنیا خلک څه څاروي راځي بارونه کوزۍ سې خېجۍ دنیا خلک راځي نوکران چاکران زما عزتمندو دا ورلې هلته چې پته ولګېدله چې یاره مولیان راغلي دي هغه هم ورته ودرېده عزت یې ورله ورکړو هغه وخت مناسب مېلمستیا وشوله عبدالله ابن مبارک ورته وایي ځان لږ یو خبره کومه چې کله ورسره ځان له شو ورته وایي ستا خاص عمل څه دی هغه راته ووایه وایي هېڅ عمل مې نشته دا منډۍ ده د دنیا خلک پکې کار کوي زه خوراک څښاک ورکوم بس دغه عمل مې دی چا کما چا باندې مې قرض نشي خلاص کولی ما پې کوم ورته نه نه بل عمل دی چې ډېرې مجبوره کو ورته ښه عمل